حامدا و مصلیا اما بعد. دوستانو یو ځل بیا په دې ویډیو کې تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایو، چونکې رمضان کریم دی او په دې کې الحمدلله په هر یو جومات کې او په مختلفو ځایونو کې ختم قرآن ادایګي کیږي. رب ذوالجلال دا هر څه په خپل بارګاه کې قبول و مقبول فرمایي. خو لیکن تاسو باندې یو میسج اوریدل غواړم، دا میسج تاسو واورئ، هغې نه بعد تاسو له جواب درکوم. مفتی صاحب السلام علیکم، څنګه جی؟ صحت هم ښه دی جی؟ خیر دی مفتی صاحب، د ستاسو د ویډیوګانو نه مونږ ته ډېره زیاته پیده میلاویږي او مونږ په کومو مسایلو چې نه پوهېدو په هغه مسایلو پوه شو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو جی، او ډېرې زیاتې ښکلې ویډیوګانې مې راځي مونږ ته، نو ستاسو ډېره زیاته مننه جی. مفتی صاحب یو سوال مې کوه چې نن سبا د روژې کې ختمونه کیږي په مسجدونو کې، نو هغې کې د ختم د اخرنۍ په شپه باندې څوک مټیایي تقسیموي، څوک روجي وغیره، څوک خیرات صدقه څوک کوي که نه جي، کسان خیرات صدقه کوي. نو بعضې خلک وایي چې دا ټیک دی، جایز دی، بعضې وایي دا جایز نه دی. نو مفتی صاحب دې کې د اسلام په رڼا کې، شریعت په رڼا کې دې جواب راکړي نو ډېره مهرباني به وي. شکریه والسلام. ښه جي دوستانو، تاسو لکه څنګه واورېدل چې ملګري پوښتنه کړې وه چې نن سبا ختم قرآن کې په اختتام کې مټایانې تقسیمیږي او چرته مختلف قسمه خواږه تقسیمیږي، کجوري تقسیمیږي. په دې په حواله سره شریعت مطهره څه وایي؟ دوستانو زه به مختصر جواب عرض کوم چې یو داسې اهتمام کول وي چې باقاعده هغې دپاره چانده کیږي. امام سے محترم د جماعت خطیب اور امام خپل مقتدیان مجبوره کول غواړي چې پیسې را جمع کړي، ختم به کوو. اور څه داسې کسان هم وي چې هغه د خپل د دې څیز وس نه لري، خو لیکن باوجود د دې نه چې مقتدي د جومات وي، د امام صاحب د خطیب صاحب حکم وي، نو مونږ ضرور چانده واچو، بیا اهتمام کوو د صدقې، د خوشحالیانو، د میټایانو، امام صاحب ته د هارونو، د ګلونو وغیره. نو که چېرې دا په داسې طریقې باندې وي چې په زور باندې چانده کولی کېږي، نو دا خو مناسب نه ده او بالکل داسې نه دی کول پکار. او دویم نمبر به زه یو بلې خبرې طرف ته هم پکې اشاره وکړم، که چېرې اهتمام وشي او بیا وروستو شور شغب جوړیږي، ماشومانو جنګ جګړې او د جومات بې حرمتي او د کشر د مشر بدتمیزي او دارنګې لکه څنګه زه به کم الفاظ وله ورکړم شاید چې تاسو زما نه ښه دا مناظر په خپلو سترګو باندې لیدلي وي، نو داسې څیزونه د داسې حالاتو کې پیښیږي د ختم په آخري شپه باندې، دا بالکل نه دي کول پکار. د جومات بې حرمتي راځي پاتې شو. که چېرې مونږ د جواز طرف ته لاړ شو، مونږ ووایو چې که چېرې یو کس دی په خپله باندې څه خوراکه راوړي، څه صدقه راوړي او د ختمانې په صورت کې د خپلې صدقې اظهار کول غواړي، او یا خپل د خوښۍ د نفس په بنیاد باندې امام صاحب له څه هدیه ورکوي، څه پیسې ورکوي چې په اختتام کې د ثواب په نیت باندې، چې چونکې یو عظیم کار دی، په دې کې خو شک و شبهه نشته، نو دا بیا بالکل جایز دی. او بیا چې کله تقسیمیږي نو د آدابو پوره خیال وساتلی شي، نو بالکل ټیک دی. زه به دا په لنډو الفاظو کې وایم چې فی نفسه دا څیز بالکل جایز دی. ختمانه کې خیرات کول، صدقه کول او دارنګې د هر څوک د خوښۍ د نفس نه څه اهتمام کول غواړي، څه په جمع باندې خپل خوښۍ د نفس نه چانده کول غواړي او بیا وشي، ډېره ښه خبره ده. او بیا تقسیم په وخت کې د آدابو خیال وساتلی شي، ډېره ښه خبره ده، بالکل جایز دي، څه خبره پکې نشته. خو لیکن که چېرې په دې څیز کې د نورو څیزونو په بنیاد باندې، د نورو موانعو په بنیاد باندې، د نور خرابیانو په بنیاد باندې دا څیز خرابېدی شي. خو لیکن که چېرې مونږ د تفسیر قرطبي په دې خبره باندې مونږ نظر واچو چې حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله په 12 کاله کې د سورة بقره ختم فرمایلو، نو د ختم کې د سورة بقره د 12 کالو په دورانیه کې ختم وکړو، هغې نه بعد اوښان حلال کړل. نو که چېرې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دې اثر ته وکتلی شي او بیا د سورة بقرې په ختمانه کې هغوی اوښان حلال کړل، نو موږ ته یو دا جواز ملاویږي چې دارنګې مواقعو باندې د خوشحاله اظهار کول په جایز طریقې باندې د اسلامي تعلیماتو حدودو خیال ساتلو په صورت کې که چېرې وشي، دا بالکل جایز دي. او رب ذوالجلال د هر چا له په ښه نیت
صحت باندې خیر ورکي، عزتونه د ورکي، او باقي د ستاسو په داسې قسمه سوالات مونږ ته لکه څنګه تاسو واردل نو داسې ویډیو په صورت کې وي، آډیو په صورت کې وي، دارنګه ټیکسټ په صورت کې وي، تاسو مونږ ته رالیږلی شي انشاءالله. لکه کم نمبر تاسو په سکرین باندې وینئ او زمونږ پیج وینئ، زمونږ یوټیوب چینل وینئ، میسج په ذریعه باندې، کامنټس په ذریعه باندې تاسو خپل مونږ سره رسایي کولی شئ. انشاءالله بندی ناچیز به تاسو رهنمایي کوي، چې کومه رهنمایي د اصلاح دپاره وي، د خیر عافیت او خوشحالو دپاره وي. بلې ویډیو پر تاسو نه اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.